الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درد صحابه ذکر یو ځل بیا شروع کوم. مخکې چې د کوم صحابي ذکر دی د هغې نامه ده حضرت سنان بن ابي سنان چې د بنو اسد قبیلې وو او د بنو عبدالشمس حلیف وو. دوی د بدر په غزا کې برخه اخیستې وه او په احد کې او په خندق کې هم او حدیبیې سره سره چې څومره جنګونه هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته پېښ شوي وو په هغو ټولو کې دوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای وو. بیت رضوان کې ټولو نه مخکې چا بیعت کړی و دې باره کې اختلاف دی. د ځینو خیال دی چې حضرت عبدالله بن عمر بیعت کړی و او ځینې د حضرت سلمه بن الاکوا نام اخلي خو د واقدي خیال دی چې حضرت سنان بن ابي سنان د ټولو نه مخکې بیعت کړی و او د ځینو خیال دا دی چې د حضرت سنان والد د ټولو نه مخکې د بیعت سعادت ترلاسه کړی و. بهرحال په تاریخ کې بیان شوي دي چې په بیت رضوان کې چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو نه بیعت اخیستل شروع کړو نو حضرت سنان رضی الله تعالی عنه هم لاس ورمخکې کړو چې زما بیعت واخلئ. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې په کومه خبره ته بیعت کوې؟ نو حضرت سنان رضی الله تعالی عنه عرض وکړو چې څه چې ستاسو په زړه کې دي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې زما زړه کې څه دي ته خبرې. د صحابه باندې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صحبت اثر هم و. نو هغوی عرض وکړو چې بریالي کېدل یا شهادت ترلاسه کول. نو په دې نورو خلکو هم دا ویل شروع کړ چې موږ هم په دغه خبره بیعت کوو چې په کومې باندې حضرت سنان رضی الله تعالی عنه بیعت وکړو چې په کومه خبره چې دوی بیعت کوي. حضرت سنان رضی الله تعالی عنه کبار مهاجرین صحابه کې شامل وو چې کله طلحه بن خالد چې د نبوت دعوه وکړه نو ټولو نه مخکې حضرت سنان رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته خط لیکلی و هغوی خبر کړی. هغه وخت دوی د بنو مالک باندې دوی عامل وو. د بل صحابي چې چا به ذکر کېږي هغې د حضرت مهجه چې د حضرت عمر غلام و. د دوی د والد نامه صالح و او د بدر په غزا کې دوی ټولو کې مخکې شهید شوي وو. دوی یمن سره تعلق لرلو. دوی د قیدي په طور حضرت عمر له راوسته شوي وو په سر کې او هغه وخت حضرت عمر په دوی باندې احسان کړی او دوی آزاد کړي وو. دوی اول المهاجرین کې شامل وو. د بدر په غزا کې شامل وو او دوی ته دا هم اعزاز حاصل دی لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو چې دوی د اسلامي لښکر د ټولو نه وړومبي شهید وو. دوی د دوو صفونو ترمنځ وو چې ناڅاپه یو غوښه په دوی ولګېده او د هغې په وجه دوی شهید شو. عامر بن حضرمي
دی شهید کړي وو د هغه تیر لګېدلی وو. د سعید بن مسیب روایت دی چې د سعید بن مسیب دا روایت دی چې حضرت مهدي چې شهید کېده نو د هغوی په خوله باندې دا الفاظو چې انا مهجا و الی ربی ارجع چې زه مهجا یم او د خپل د پروردګار طرف ته واپس تلونکی یم. د حضرت مهجا هغه خلکو کې شامل وو چې چا باره کې دا آیت نازل شوی وو چې ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداوة والعشی یریدون وجهه چې ته هغه خلک مشړه چې خپل رب ته سحر هم آواز کوي او ماښام هم او د هغه رضا غواړي. د دین علاوه دا نور اصحاب هم په دې کې شامل وو. حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت عتبہ بن غزوان، حضرت اوس بن خولی او حضرت عمر بن فهیره. حضور فرمایي چې دې مطلب دا نه دی نعوذ بالله چې دا کوم آیت نازل شوی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به غریبان شړل. د هغوی مینه او عزت او احترام او شفقت خو د غریبانو لپاره بې مثاله او غیر معمولي وه. او د دې موږ ته د حدیثونو نه او دا موږ ته د دغو حدیثونو نه چې کوم کې د دغو غریبانو خپلې حوالې دي هغوی نه هم دا موږ ته معلومیږي. حضور فرمایي چې په دغه آیت کې خو اصل کې د هغو مالدارو او د لویو خلکو جواب دی چې څوک چې دا غواړي چې موږ ته ډېر زیات نه زیات عزت او احترام راکړی شي. نو په دې خدای پاک دا فرمایلی دي چې ما خو رسول ته دا ویلي دی او دا حکم دی چې غریبانان خلک چې ذکر او عبادت کې زیات دي د هغوی عزت او احترام د خدای پاک په نظر کې ستاسو د دولت او د خانداني عزت نه زیات دی. او د خدای رسول خو هغه کوي چې څه حکم چې ورله خدای پاک ورکوي. نو په دغه آیت کې خو دا جواب ورکړل شوی دی اصل کې هغو مالدارو خلکو ته چې چا خیال دا و چې د هغوی مقام زیات اوچت دی چې ستاسو د خدای رسول ته ستاسو د عزت او د دولت هېڅ پروا نشته. هغه ته خو د هغه خو همدا خلک خوښ دي. بیا حضرت عمر بن مخلد یو صحابي و، د دوی د والدین اما ماره بنت خنسا وه او د دوی تعلق خزرج قبیلې سره و چې د دوی تعلق د خزرج قبیلې بنو مالک بن نجار سره دوی تعلق لرلو او د بدر او د احد په غزا کې دوی شریک شوي وو. د احد په ورځ دوی شریک شوي وو او احد په ورځ دوی شهید شوي وو. بیا یو صحابي دی حضرت حاتب بن عمر بن عبدالقیس عبدالشمس ابو حاتب د دوی کنیت و. د دوی قبیله بنو عامر بن لوی وه چې د دوی د والدین اما اسما بنت حارث بنت نوفل وه چې اشجع قبیلې سره تعلق لرلو. حضرت سهیل بن عمرو، حضرت سلید بن عمرو، حضرت ذکران بن عمرو د دوی رونه وو. د حضرت حاتب بن عمرو په اولاد کې عمرو بن حاتب وو. د دوی والده ویته بنت علقمه وو. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دار ارقم ته راتلو نه مخکې دوی د حضرت ابوبکر صدیق په تبلیغ باندې اسلام قبول کړی وو. د حبشې طرف ته دوی 2 ځله هجرت کړی وو. د یو روایت مطابق د په لومبي هجرت کې چې ټوله نه مخکې څوک حبشې ته راغلي وو هغه هم حضرت حاتب بن عمر بن عبدالشمس وو. او چې کله دوی د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو نو حضرت جفا بن عبدالمنذر چې د حضرت ابولبابه بن عبدالمنذر ورور وو نو د هغوی کور کې دوی ایثار شوي وو. او د بدر په غزا کې دوی
خپل ورور حضرت سلیم بن عمرو سره یو ځای وو او د احد په غزا کې هم شامل شوي وو. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم واده حضرت سودا بنت زما سره او حضرت سلیم بن عمرو کړی وو. او د ځینو خیال دا دی چې حضرت ابو حاتم بن عمرو دا واده کړی وو او هغه چې کوم مهر تړلی شوی وو نو هغه 400 درهم وو. او د دغه واده تفصیل په طبقات الکبرا کې داسې لیکلی شوی دی چې د حضرت سودا وړومبی خاوند حضرت سکران بن عمرو چې د حضرت حاتم بن عمرو ورور وو، هغوی چې کله د حبشې نه مکې ته واپس راغله نو په مکې کې هغوی وفات شو. او چې کله د حضرت سودا عدت پوره شو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی طرف ته د نکاح پیغام ولېږلو. نو حضرت سودا عرض وکړو چې زما معامله خو ستاسو په لاس کې ده. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د خپل قام نه یو سړی مقرر کړي چې ستاسو واده یعنې د حضرت سودا واده د هغې سره وکړي. نو په دې حضرت سودا حضرت حاتم بن عمرو مقرر کړ. نو حضرت حاتم د حضرت سودا واده د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره کړی و. حضرت سودا د حضرت خدیجې نه پس لومړۍ ښځه وه چې چا سره رسول کریم صلی الله علیه وسلم واده کړی و. د حدیبیې په مقام باندې چې کوم بیت رضوان شوی و په هغې کې هم دوی شریک وو. بیا یو صحابي وو حضرت ابو حذیمه بن اوس، د دوی د والدې نامه عمره بنت مسعود وه. دوی د حضرت مسعود بن اوس ورور وو. حضرت مسعود بن اوس هم په جنګ بدر کې شامل شوي وو او هغوی د بدر او د غزا نه علاوه د احد په غزا کې او په خندق غزا کې په ټولو غزواتو کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای شرکت کړی وو او د دوی وفات د حضرت عثمان په دور کې شوی وو. بیا یو صحابي دی حضرت تمیم چې دوی د ازخرش غلام وو، آزاد کړی غلام وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دوی او د حضرت خباب بن ادبت ترمنځ چې هغوی هم آزاد شوي غلام وو د هغوی ترمنځ موافقت قایم کړی وو. د بدر او د احد په غزواتو کې دوی شرکت کړی وو. بیا حضرت منذر بن قدامه یو صحابي وو. د حضرت منذر بن قدامه تعلق بنو غنم سره وو او هغوی د بدر او د احد په غزواتو کې شرکت کړی وو. د علامه واقدي مطابق دوی د بنو قینقاع په قیدیانو باندې مقرر کړی شوي وو. بیا حضرت حارث بن حاتب وو یو صحابي، د بدر صحابي، د دوی کنیت ابو عبدالله دی. د دوی د والدې نامه امامه بنت صامت وه او د دوی تعلق د انصارو قبیلې اوس سره وو. حضرت صالبه بن حاتب رور وو او حضرت حارث بن حاتب او حضرت ابو لبابه بن عبدالمنذر د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د بدر غزا له روانو نو د روحه په مقام رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو لبابه بن عبدالمنذر د مدینې حاکم او حضرت حارث بن حاتب د بنو عمرو بن عوف قبیلې امیر په طور باندې مدینې ته واپس ولېږل. خو دا دواړه اصحاب د بدر په اصحابو کې شامل کړی شوي وو. هغوی له رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مال غنیمت کې هم برخه ورکړې وه. حضرت حارث بن حاتب د بدر، احد او د خندق غزواتو سره سره په بیت رضوان کې هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د شاملېدو شرف ترلاسه کړی دی. او په بدر کې چې دوی تیار شوي وو، روان وو، د دوی پوره نیت و چې شاملېږي به، خو دې نه باوجود رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی واپس رالېږلي وو د امیر په طور، نو ځکه دوی د بدر شاملینو کې شمېرلی شوي وو. د خیبر په غزا کې د جنگ دوران یو یهودي د قلعې نه بره نه چې کوم یو غوښې راویشتې وو نو هغه د حضرت حارث بن حاتب په سر لګېدلی و او هغه نه دوی شهید شوي وو.
بیا حضرت ثعلبه بن زید یو صحابي وو. دوی د انصار قبیلې بنو خزرج سره تعلق لرلو. دوی د بدر په غزا کې شامل شوي وو. دوی د حضرت ثابت بن الجز والد وو. د حضرت ثعلبه بن زید لقب الجز وو. د دې مطلب دا وي دا دوی ته د دوی د زړه د مضبوطۍ او د مضبوط عزم همت په وجه ویل کېده، یعنی یو مضبوطه ونه، یعنی لکه څنګه چې د یو لوی مضبوطې ونې چې کومه تنه وي هغې ته هم جزا ویل کېږي، او د چت چې کوم شاطر وي هغې ته هم ویل کېږي. نو بهرحال ډېر مضبوط زړه دوی لرل او د مضبوط عزم او همت خاوند وو، نو ځکه دا د دوی لقب جوړ شوی وو. د حضرت ثعلبه بن زید بل یو روایت محفوظ نه دی، دین علاوه نور څه خبرې محفوظ نه دي. حضرت عقبه بن وهب یو صحابي وو. دوی ته حضرت عقبه بن وهب دوی ته ابن ابي وهب هم ویل کېږي. دوی د عبدالشمس قبیلې کې د عبدالمناف حلیف وو. د بدر، احد او خندق سره په ټولو غزواتو کې دوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. په مدینه کې د یهودیانو یو وخت چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات ته راغلی وو، نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته تبلیغ وکړو، نو هغوی په واضح طور د هغې انکار وکړو. نو په دې باندې چې کومو صحابه هغوی په دغه واضح انکار ملامت کړي وو، نو په دې کې حضرت عقبه بن وهب هم شامل وو. دا واقع داسې ملاویږي چې یو ځل رسول کریم صلی الله علیه وسلم له نعمان بن عزاد، بری بن عمرو او شاس بن عدي راغلي وو. هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی سره خبرې وکړي او هغوی د خدای پاک طرف ته راوبلل، د اسلام دعوت یې ورله ورکړو او د عذاب نه یې وویرول. نو په دې هغوی دا وویل چې ای محمد صلی الله علیه وسلم، تاسو موږ د کومه خبره نه یاروئ؟ موږ خو د خدای پاک زامن یو او د هغه محبوبان یو، لکه څنګه چې عیسیانو ویلي وو. نو خدای پاک د هغوی باره کې دا آیت بیا نازل کړو چې وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. او يهوديانو او عیسایانو دا وی چې موږ د خدای پاک اولاد یو، د هغه محبوبان یو، د هغه خوښ یو. نو دوی ته ووایه چې بیا هغه ولې ستاسو د ګناهونو په وجه تاسو له عذاب ورکوي؟ داسې نه ده، بلکې تاسو په هغې کې شامل یې چې کم هغه پیدا کړي دي، صرف انسانان یې. هغه چې څوک غواړي معاف کړي او څوک چې غواړي عذاب ورله ورکړي. او د اسمانونو او د ځمکې باچایي هم د هغه خدای پاک په لاس کې ده، او د هغه څه هم چې د دې دواړو ترمنځ دي، او آخر به هم د هغه طرف ته واپس ځئ. د ابن اسحاق مطابق رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د یهودیانو هغه ډلې له د اسلام د قبلولو دعوت ورکړو او د هغوی له ترغیب ورکړو دې طرف ته، او د غیر الله په معامله کې د خدای پاک د سزا متعلق کې هغوی وویرول، نو هغوی صرف دا نه چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم بلکې د هغوی د راوړي تعلیم هم انکار وکړو. نو په دې حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن عباده او حضرت عقبه بن وهب هغوی ته وایي چې ای د یهودیانو ډلې، د خدای پاک نه وویرېږئ. قسم هم د خدای وي چې تاسو خبر یې چې دی رسول الله وي، تاسو زموږ په مخ کې به د دې د بعثت نه مخکې د دې تذکره کوله او زموږ په مخ کې به هم د دې صفات بیانول. نو په دې رافع بن حریم الله او وهب بن یهوذا وایي چې موږ دا خو نه ویلي.
چې موږ خو تاسو ته دا نه ویلي او نه به خدای پاک د حضرت موسی علیه السلام نه پس څه کتاب نازل کړی او نه به کوي او نه به خدای پاک د حضرت موسی علیه السلام نه پس به څوک بشارت ورکوونکي یا څوک ویرونکي به رالیږي او نه یې رالیږلی دی. هغوی بیخي انکار وکړو، حالانکه په تورات کې دا پیشنګویي موجوده دي. حضور فرمایي چې همدا حال د نن سبا ځینې چې کوم مسلمانان عالمان دي د هغوی دی چې د مسیح موعود د منلو نه انکار کوي. مخکې د هغه د راتلو شوره کولو، اوس دوی دا وایي چې نه هېڅوک به هم نه راځي. بیا یو صحابي د حضرت عبید بن اسود بن سعد د انصارو قبیلې بنو حرام آزاد کړي غلام وو. دوی د بدر او د احد په غزواتو کې شامل وو. د دوی اولاد نه وو. د دوی ذکر د خباب په نامه هم ملاویږي. بیا حضرت اسامه انصاري او صحابي وو. دوی د بنو اشجع سره تعلق لرلو. د بنو غنم بن مالک بن نجار حلیف وو. د بدر او د احد او د خندق سره ټولو غزواتو کې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره شامل وو. دوی د حضرت معاویه بن ابو سفیان په دور کې وفات شوي وو. حضرت رافع بن حارث یو صحابي وو. د دوی نامه رافع بن حارث بن ثبات د دوی د انصارو د قبیلې بنو نجار سره تعلق لرلو. د بدر او احد او د خندق سره ټولو غزواتو کې دوی رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره شامل وو. د حضرت عثمان په دور کې د حضرت عثمان د خلافت په دور کې دوی وفات شوي وو. د حضرت رافع بن حارث یو زوی وو چې نامه یې حارث وو. بیا حضرت رخیله بن سالبه انصاري یو بدري صحابي وو. د دوی نامه هم په مختلفو طریقو بیانېږي. ځینې وایي چې رخیله، ځینې رجیله، ځینې رحیله. او د دوی د والد نامه سالبه بن خالد وو. د بدر او احد په غزواتو کې دوی شامل وو. دوی د خزرج قبیلې یو خاص د بنو بعده هغې سره تعلق لرلو او په جنګ صفین کې دوی حضرت علي سره وو. او بیا حضرت جابر بن عبدالله بن رعیب یو صحابي وو. حضرت جابر دا بیانېږي چې په هغو شپږو کسانو کې شامل وو چې په انصارو کې د ټولو نه مخکې په مکه کې اسلام قبول کړی وو. او حضرت جابر بدر، احد او د خندق سره په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره شامل شوي وو. هغوی د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم حدیثونه هم بیان کړي دي. بیعت عقبه اوله کې انصارو کې چې ټولو نه مخکې چا چې اسلام قبول کړی و هغه هم دوی دي. د انصارو یو څو کسان وو چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره د عقبه اوله په شپه ملاقات کله چې شوی وو، نو هغوی ترې تپوس کړی وو چې تاسو د کومې قبیلې نه راغلي. او بیا چې هغوی خپل ټول تفصیل بیان کو، نو دا د بنو نجار قبیلې شپږ کسان وو: اسد بن زراره، عوف بن حارث بن رفاع بن افرا، او رافع بن مالک بن اجلان، او قطبه بن عامر بن حدیده، او عقبه بن عامر بن نابی بن زید، او جابر بن عبدالله بن ریاب. دا ټول خلک مسلمانان شوي وو. دوی چې کله مدینې ته راغله، نو دوی بیا مدینې خلکو ته د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ذکر کړه، ورته تبلیغ بیا کولو. حضرت ثابت بن اکرم بن سالبه یو صحابي وو د بدر. د هغوی نام حضرت ثابت بن اکرم بن سالبه بن ندی بن اجلان وو. د انصارو د قبیلې بنو عمرو بن عوف حلیف وو. دوی د بدر سره ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره شامل وو. او چې کله رسول کریم صلی الله علیه و وسلم مدینې ته تشریف راوړ، نو عاصم بن ابي له جومات ورکړی وو چې په دې کې د خپل کور جوړ کړي. نو هغوی ورته عرض وکړو چې یا رسول الله، زه به دې جومات ته خپل کور نه جوړوم، او دغه جومات چې په کوم کې خدای پاک چې څه نازلول هغه نازل کړی دی، تاسو دا ثابت بن اکرم له ورکړئ، ځکه چې هغه سره یو کور هم نشته دی. نو بیا هغوی د ثابت بن اکرم له هغه ځای ورکړی وو. د هغوی یو اولاد هم نه وو. حضور فرمایي چې دا جومات کې چې کوم دا ځای ورکړی شوی وو، نو دا به د جومات یوه برخه وي یا جوخت به ورسره څه ځای وي، او په څه وخت کې به کېدای شي هلته لمونځونه هم کېده. خو بهرحال ترجمه کوونکي چې کومه ترجمه کړې ده، نو حضور فرمایي چې زما خیال دی چې دا صحیح نه ده. د ځینو خبرو وضاحت وي، نو ځکه حضور فرمایي چې
د ریسرچ اصل والا چې کوم د نوټس را لېږي نو پکار ده چې لږ تحقیق دې کوي او سم دې را لېږي، صرف د سکول د ماشومانو په شان ترجمې نه کوي. بیا په جنگ موتا کې د حضرت عبدالله بن رواحه شهادت نه پس د اسلام بیرغ حضرت ثابت بن اکرم اوچت کړی و او دا وی چې یې مسلمانانو خپلو کې یو تن خپل مشر کوي، نو هغوی وی چې موږ تاسو مقرر کول غواړو، نو هغوی وی چې زه داسې نشم کولی، نو بیا خلکو خالد بن ولید خپل مشر مقرر کړی و. د ابن هشام سیرت النبی کې د دې ذکر دی. په تاریخ کې راځي چې د جنگ موتا په موقع چې کله مسلمانانو د دشمن لښکر وکتو نو د هغې شمېر او ساز و سامان چې وکتو نو دا خیال راغلو چې د دغه لښکر خو هېڅ مقابله نشته. نو حضرت ابو هریره بیانوي چې ما په جنگ موتا کې شرکت کړی و چې کله دشمن موږ ته جفت راغلو نو موږ وکته چې د شمېر او د وسلې او د اسونو او د سرو زرو ریخم وغیره کې د هغې مقابله کول د چا د وس خبره نه ده. نو دا چې مې ولیدو نو زما سترګې په ما تېرې شو. نو په دې حضرت ثابت بن اکرم ماته وویل چې ای ابو هریره دا ستا حالت خو داسې ښکاري لکه چې تا یو ډېر لوی لښکر ولیدو. نو ابو هریره فرمیل چې حضرت ابو هریره وی چې ما ورته وویل چې او نو په دې حضرت ثابت وی چې ته موږ سره په بدر کې نه وې شامل شوی، هلته هم موږ ته د خپل د شمېر د کثرت په وجه فتح نه وه میلاوه شوې، بلکې هلته خو هغه د خدا پاک په فضل میلاوه شوې وه او دلته به هم هماغه شان کېږي. د حضرت ابوبکر د خلافت په دور کې د حضرت خالد بن ولید سره دوی د مرتدین طرف ته روان شوي وو. حضرت خالد بن ولید چې خلکو مقابلې له به چې روانېده نو که بانګ به واورېدو نو حمله به نه کوله او که بانګ به نه واورېدلې نو حمله به یې وکړه. او تاسو چې هغوی چې کله هغه قام ته ورسېده چې د بداخه په مقام باندې وو نو هغوی حضرت عکاشه بن محصن او حضرت ثابت بن اکرم د مخبرانو په تور ولېږل چې هغوی د دشمن خبر راوړي. هغوی دواړه په اسونو سواره وو. د حضرت عکاشه د اس نامه الزرام وه او د حضرت ثابت د اس نامه المهجر وه. بهرحال هغوی دوی دواړه چې روانو نو د طلحه او د هغه ورور سلمه سره د دوی هغوی ورته راپېښ شو. هغوی هم همدغه شان مخبرۍ لپاره راغلي وو خپل د لښکر نه مخکې. او طلحه حضرت عکاشه ته مخې ته راغلي وو او سلمه حضرت ثابت ته. او دغه دواړو وروڼو دا دواړه صحابیان شهید کړي وو. په یو روایت کې دا راځي چې ابو واقد لیثوي دا روایت دی چې موږ 200 کسان وو او د لښکر نه مخکې روان وو او زید بن خطاب زموږ امیر وو او ثابت عکاشه زموږ مخکې وو. او چې کله موږ د دغو خلکو د خوا نه تېر شو نو دا منظر زموږ بیخي خوښ نه شو، ځکه چې دوی د شهادت نه پس چې کله د شهادت نه پس چې کله د لښکر تېرېدو نو حضرت خالد او باقي مسلمانان موږ نه شاته وو او دغو مقتولانو سره ولاړو چې کوم دوی شهیدان شوي وو. تر دې چې حضرت خالد راغلو د هغوی په حکم موږ ثابت او عکاشه هغه د وینو نه ډکو جامو سره عملته ښخ کړه. او په روایت کې راځي چې کله طلحه مسلمان شو نو حضرت امیر المؤمنین عمر هغوی ته وفرمیل چې تا سره به مینه نه کوم ځکه چې تا 2 مسلمانان حضرت عکاشه او ثابت بن اکرم شهید کړي دي.
حضور فرمایي چې چا چې شهید کړي نو هغوی هم بیا وروسته مسلمان شوي وو. نو حضرت عمر هغوی ته دا وویل چې زه تا سره مینه نشم کولی ځکه چې ټول مسلمانان ستا په لاس شهید شوي دي. نو طلحه ورته وویل چې یا امیرالمؤمنین هغوی له خدای پاک زما په لاس ته عزت ورکړی و، د هغوی یو اولاد نه و. او محمد بن عمر وایي چې حضرت ثابت د طلحه په لاس په 12 هجري کال کې د بداخه په مقام شهید شوی و. بیا حضرت سلمه بن سلامه بدري صحابي و، انصاري و او د اوس قبیلې خاندان بن بشر سره دوی تعلق لرلو. چې کله د مدینې ته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت خبر ورسېدو نو دوی هغو اولینو خلکو کې شامل وو چې په رسول کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی و. دوی په بیت عقبه اوله او په ثانیه دواړو کې شامل وو او دوی د بدر نه علاوه په بدر سره ټولو غزواتو کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د شاملېدو سعادت ترلاسه شوی دی. حضرت عمر د خپل خلافت په دور کې دوی د یمامه حکمران مقرر کړي وو. عمر بن قتاده وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت سلمه بن سلامه او حضرت ابو صبره بن ابي رحم ترمنځ موافقت قائم کړی وو. خو د ابن اسحاق په خیال سلمه بن سلامه او د زبیر بن العوام ترمنځ موافقت قائم کړی شوی و. د دوی د وړوکوالي یوه واقعه ده په خپله به دوی بیانوله چې یو ځل چې زه کله وړوکی وم نو د خپل خاندان یو څو کسانو سره ناست وم نو یو یهودي عالم هلته راغو او زموږ مخې ته د قیامت او د حساب او د میزان او د جنت او د دوزخ ذکر شروع کړو او دا وایي چې مشرکان او بتپرسته او په جهنم کې اچولی کېږي. نو د هغوی د خاندان خلک چې بتپرسته وو نو ځکه هغوی دغه حقیقت باندې نه پوهېده چې د پس له مرګ به هم خلک بیا راژوندي کېږي. نو دغه خلکو د هغه یهودي عالم نه تپوس وکړه چې آیا واقعي خلک به د مرګ نه پس بیا ژوندي کېږي؟ د آخرت د ژوند هېڅ تصور نه و او د خپل د اعمالو بدل به ورته میلاویږي. نو هغوی ورته وویل چې او نو دوی ترې تپوس وکړو چې دې بیا نښه څه ده؟ نو په دې هغه د مکې او د یمن طرف ته اشاره وکړه چې دلته به یو نبي راځي. نو په دې ورته خلک وویل چې هغه کله راځي؟ نو هغه وویل چې زما طرف ته اشاره وکړه چې زه لا وړوکی وم، زما طرف ته اشاره وکړه چې که دغه هلک لوی شو نو ضرور به دا نبي وویني. حضرت سلمه و چې دغه واقع ته یو څو کاله تېر شوي وو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د راتګ خبر موږ ته میلاو شو او موږ ټولو ایمان راوړو. نو دا چې کوم بتپرسته وو آتش پرسته وو دوی ټولو ایمان راوړو او هغه وخت هغه یهودي عالم هم ژوندی وو خو د حسد په وجه هغه ایمان راوړو او موږ به هغه ته وایي چې تا به موږ ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو خبرونه اورول او اوس په خپله تا ایمان را نه وړو. نو هغه دا وایي چې دا هغه نبي نه دی چې چا ما ذکر کړی و. نو آخره دوی وایي چې همدغسې د کفر په حالت کې هغه مړ شو. د حضرت عثمان په زمانه کې چې کله فتنې شروع شوې وې نو دوی عزلت نشیني اختیاره کړې وه او ځان یې د خدای پاک عبادت لپاره وقف کړی و. ګوشه نشین شوي وو ځکه چې هغه وخت فتنې ډېرې زیاتېدې. ځکه چې فتنې هغه ډېرې زیاتېدې او دوی به صرف د خدای پاک عبادت کولو. د دوی د وفات باره کې اختلاف دی. ځینې وایي چې 34 هجري کال کې دوی وفات شوي وو، ځینې وایي چې په 45 هجري کال کې د دوی وفات شوی وو. د دوی عمر 4 کالو چې کله دوی وفات شوي وو په مدینې کې دوی وفات شوي وو. حضرت جابر بن عتیق یو بدري صحابي وو. د بدر غزا په ټولو غزواتو کې دوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو او په مدینه کې دوی وو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تر وفاته پورې عملته وو. د حضرت جابر بن عتیق کونیت عبدالله وو او په اولاد کې د دوی 2 زامن وو، عتیق او عبدالله او یوه لور وه ام ثابت. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت جابر بن عتیق او د خباب بن ارد ترمنځ مواخات قائم کړی وو. د مکې د فتح په موقع د بنو معاویه بن مالک جنډه د دوی په لاس کې وه.
د حضرت جبر بن عتیق وفات په 1 هجري کال کې د یزید بن معاویه په خلافت کې د 71 کالو عمر کې شوی و. حضور فرمایي چې دور ویل پکار دی خلافت نه وهغه. حضرت ثابت بن سالمه د هغوی نامه وه. ثابت بن جزر هم ویل کېږي دوی ته، او د اویاو انصارو سره دوی عقبه ثانیه کې دوی حاضر شوي وو. د بدر، احد او خندق غزواتو سره سره دوی حدیبیه او په خیبر او په فتح مکه او په د طایف په غزوه کې هم دوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره وو. د طایف په غزا کې دوی شهید شوي وو. حضرت ثابت خپل پلار حضرت صالبه سره په بدر کې شامل شوي وو. بیا یو صحابي دی حضرت سهیل بن وهب، د دوی نامه حضرت سهیل بن وهب بن ربیعه بن عمرو بن عامر قریشي و. د دوی د والدې نامه داد وه، خو هغه د بیدا په نامه مشهوره وه، نو ځکه دوی هم د ابن بیدا په نامه مشهور وو. په کتابونو کې د دوی نامه سهیل بن بیدا هم ملاویږي. د دوی تعلق د قریش قبیلې یو خاندان بنو فهر سره وو. په ابتدایي زمانه کې دوی اسلام قبول کړی وو. د اسلام قبولولو نه پس د حبشې طرف ته دوی هجرت کړی وو او تر ډېره موده هملته وو. او بیا چې کله د اسلام اعلانیه تبلیغ شروع شو نو دوی مکې ته واپس راغله او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس ته مدینې ته تللي وو. د حضرت سهیل نه پس د هغوی بل ورور حضرت صفوان بن بیدا هم په بدر کې د بدر په غزا کې شامل شوي وو. دوی چې کله د بدر په غزا کې شامل شوي وو نو هغه وخت د دوی عمر 34 کاله وو. او د احد او خندق سره سره په ټولو غزواتو کې دوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره وو. او د دوی دریم ورور سهل د مشرکانو له طرفه د بدر په غزا کې شامل شوی وو. حضرت علامه ابن حجر اسقلاني لیکي چې سهل په مکې کې اسلام قبول کړی وو، خو چاته خپل مسلمانېدل ظاهر کړي نه وو. نو قریش دوی ځان سره د بدر غزا له ځان سره بوتلي وو او بیا دوی گرفتار شو. نو حضرت ابن سعود د دې په باره کې ګواهي ورکړې وه چې ما په مکې کې دوی په منځ لیدلي دي. نو په دې باندې بیا هغوی آزاد کړای شو او په مدینې کې دوی وفات شوي وو. او د دوی او د حضرت سهیل جنازه رسول کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې کړې وه. حضرت سهیل بن بیدا روایت کوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تبوک د غزا په سفر کې دوی ځان سره کینولي وو په سوارۍ باندې، او دوی وی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په اوچت تواضع فرمایل چې ای سهیل، نو درې ځله داسې وفرمایل. نو هر ځل به سهیل عرض وکړو چې لبیک یا رسول الله، تر دې چې خلک په دې پوه شو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دی غواړي. په دې چې کم خلک مخکې وو هغوی دې طرف ته ورغه، او چې کم شاته وو هغوی هم دې ته جفت شو. نو دا انداز و د خلکو د توجه ځان د خلکو متوجه کولو لپاره. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې ګواهي ورکړه چې د خدای پاک نه بغیر بل معبود نشته. کله چې خلک راغونډ شو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چا چې ګواهي ورکړه چې د خدای پاک نه علاوه بل معبود نشته هغه یو دی، یوازې دی او شریک نه لري، نو په داسې تن به خدای پاک اور حرام کړي. حضور فرمایي چې اوس دا د تاریخ کتاب دی، دا مسلمانانو لولي چې دا د مسلمان کېدو تاریخ دی. یو تاریخ دا هم دی، خو عمل د دې خلاف دی او په دغه خبره د دې فتوی هم دی، او هم دغه د دې چې کومې فتوی دی هغه هم د دغه خبرو خلاف دی. حضرت انس بیانوي چې موږ سره به هیڅ قسمه شراب نه و سوای د فضیح نه، یعنې د کجورو د شراب نه. عمده هغه شراب دی چې تاسو ورته فضیح وایي.
وایي چې یو ځل زه ولاړم او ابوطلحه او فلانې هم هغوی د شراب هغوی باندې څکول چې په دې کې یو تن راغلو او دا یې وایي چې تاسو ته خبر نه دی را رسېدلی. نو موږ ورته چې څه خبر؟ نو هغه چې شراب حرام کړی شو. نو چې کومو خلکو له ما شراب ورکولو نه هغوی وایي چې انسه دا منګي واړوه. او بیا وایي هغوی دغه تن چې دا خبر راوړو نو د هغې نه پس د شراب باره کې هغوی چېرته بیا تپوس هم ونه کړو، نه بیا یې چېرته څکلی و. یعنې یو حکم چې راغلو نو بیا اطاعت داسې و چې بیا چېرته د هغه ذکر هم ونه شو د شرابو. او بیا یو بل حدیث دی چې حضرت ابوطلحه سره ابو دجانه او د سهیل بن بیدا وو چې هغه وخت ولاړو شراب یې څکلو. د غزوه تبوک نه په وابستې باندې په 9 هجري کال کې دوی وفات شوي وو. د دوی د جنازه رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې کړې وه او د وفات په وخت دوی یو اولاد هم نه و. حضرت عباد بن عبدالله بن زبیر نه روایت دی چې حضرت عایشې ارشاد فرمایلي چې حضرت سعد بن ابي وقاص جنازه چې د حضرت سعد بن ابي وقاص جنازه د جومات ته تېره کړې شي چې جومات ته دې راوړی شي چې هغوی د هم جنازه وکړي. نو خلکو ته دا خبره ډېره عجیبه معلومه شوه د حضرت عایشې چې دا خو عجیبه کار کوي لګیا ده. نو حضرت عایشې وفرمایل چې خلک څومره زر هیر کړي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت سهیل بن بیدا جنازه په جومات کې کړې وه. د دوی دا خیال چې په کلاو ځای کې کول پکار ده. نو حضرت عایشې د هغې اصلاح وفرمایله چې په جومات کې هم جنازه کیدی شي. حضرت طفیل بن حارث یو صحابي و. دوی خپل ورور حضرت عبیده او حسیب سره د بدر او احد خندق سره په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. دوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دوی مواخات د حضرت منذر بن محمد د ځینو روایتو مطابق د حضرت سفیان بن نصر سره کام کړی وو. دوی د 80 کالو په عمر کې په 22 هجري کال کې وفات شوي دي. بیا یو صحابي دی حضرت ابو سلید اسیرہ بن عمر د دې نامه و، کنیت ابو سلید و او د ابو سلید په نامه زیات مشهور دی. د دې والد عمر هم د ابو خارجه په کنیت معروف دی. د بدر او په نورو غزواتو کې دوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وو او د خزرج یو خاغ د ادی بن نجار سره د تعلق لرلو او د دوی والد ابو خارجه عمر بن قیس هم صحابي وو. د بدر په غزا کې شریک شوی وو. د دوی زوی عبدالله د دوی نه روایت کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د خرونو د غوښې خوړو نه منې کړو نو هغه وخت دیګونه پراته وو چې پکې پخېده لګیا وو، د خر غوښه پکې پخېده. نو هغه وخت موږ هغه دیګونه توی کړ. حضرت سالبه بن حاتب انصاري یو صحابي وو چې تعلق یې د بنو عمرو بن عوف سره وو. دوی د بدر او د احد په غزا کې شامل شوي وو. د اوس قبیله یو خاغ د بنو عمرو بن عوف هغې سره دې تعلق لرلو او د بدر او په نورو غزواتو کې هم د دوی د شرکت روایت ملاویږي. حضرت امامه بهلی بیانوي چې سلبه بن حاتب انصاري رسول کریم صلی الله علیه وسلم له راغلو او دا عرض وکړو چې یا رسول الله خدای پاک ته دعا وکړي چې ماته مال راکړي. نو په دې هغوی ورته وفرمیل چې د افسوس خبره ده چې ډېر کم خلک دې چې شکر کوي او د مال د سمبالولو طاقت نه لري. او دعا یې ورته ونه کړه. اوس نه څه موده سات پس هغه ورله بیا راغله او عرض وکړو چې دعا وکړي چې ماته د مال راکړی شي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې آیا تا لپاره زما اسوه کافي نه ده چې د مال خواهش کې لګي؟ نو هغې وفرمیل چې د هغه ذات مې د قسم چې چا په لاس کې زما ژوند دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې که زه دې غر ته ووایم چې دا د ما لپاره د سرو زرو یا د سپینو زرو شي نو داسې به شي، خو زه داسې نه کوم، د مال سره رغبت نه دی پکار. نو بیا دریم ځل هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم له راغله او دا عرض وکړو چې خدای پاک لکه څنګه چې تاسو حق سره را لېږلي نو دعا وکړئ چې ماته د مال عطا شي. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دعا وکړه او دعا وکړه چې سالبه له دې خدای پاک مال ورکړي.
نو راوي بیانوي چې د هغوی یو څو چیلۍ وې خو هغه پس پکې دومره برکت راغو چې هغه داسې زیاتې شوې لکه چې چینجي زیاتېږي. نو یو ځل رسول کریم سره وی بیا داسې چلو شو چې د هغې د خپلې د چیلۍ او ګډې سمبالولو لپاره هغوی د ماسپښین او د مازدیګر لمونځ لپاره جومات ته راتلل هم پرېښوده او چې بیا چې نور هم زیات شو نو بیا هغوی جمعې ته راتلل هم پرېښوده. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم به د خلکو نه تپوس کول نو د سالبه باره کې نو خلکو ورته وویل چې هغه سره خو دومره ډېر څاروي دي چې پوره وادي ترې نه ډکه ده د چیلو نه، نو ځکه د هغې په سمبالولو کې ډېر وخت ولګي نو ځکه هغه نه راځي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دې ډېر د افسوس اظهار کړی، 3 ځله د افسوس اظهار کړی او چې کله د زکات آیتونه نازل شو نو هغوی د زکات اخیستو لپاره 2 کسان لېږلي وو. دا خلک چې کله سالبه راغله نو هغوی بانه وکړه او زکات یې ورنکړو او دا وایي چې ښه تاسو د نورو ځایونو نه زکات واخلئ، زه سوچ کوم چې هلته نه راشي بیا ملم راشي. نو دې خلک نورو ځایونو ته لاړه، نو هلته یو تن چې هغه خپل د بهترین اوښانو نه یو اوښ زکات کې ورکړو. نو دوی ورته وویل چې موږ خو بهترین نه غواړو، نو دوی ویل چې نه زه په خپل رضا درکوم لګیا. بهرحال حضور فرمایي چې دا یوه اوږده کیسه ده خو هغه زکات ورنکړو، دا زکات اخیستونکي چې کوم تللي وو نو دوی بیا رسول کریم له چې واپس راغله نو دوی دا رپورټ ورکړو. نو بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل هغه وخت دا آیت هم نازل شوی چې ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله او بیا وبما كانوا یکذبون پورې دا پوره آیت دی د سوره توبه 15 نو هغه تر 20 پورې. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره هغه وخت د سالبه یو خپلوان هم ناست و. هغه چې دا خبره واورېده نو سالبه له لاړو هغه ته یې وویل چې په تا دې افسوس وي، خدای پاک ستا باره کې فلانه آیت نازل کړی دی. نو سالبه رسول کریم صلی الله علیه وسلم له لاړو عرض ورته وکړه چې ما نه زکات قبول کړی شي. نو هغوی وفرمیل چې تا نه خو د زکات اخیستو نو اوس خدای پاک منع کړی دی. نو هغه ناکام و نامراد واپس لاړو. بیا د حضرت ابوبکر زمانې کې هغه راغلو زکات یې راوړو خو حضرت ابوبکر هم قبول نه کړو. بیا د حضرت عمر په زمانه کې هغه راغلو خو هغه هم قبول نه کړو چې کومه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده قبوله کړې زه یې څنګه قبلولی شم. بیا چې کله حضرت عثمان خلیفه شو نو دې هغې له راغلو چې زما زکات قبول کړي خو هغه یې هم قبول نه کړو او بیا د حضرت عثمان په زمانه کې دوی وفات شو. نو حضور فرمایي چې دا واقع خو یو طرف ته د بدر صحابهو باره کې دی چې هغوی دا راغلي چې به جنت ته ځي او بل طرف ته دا یو اوږد روایت هم دی چې زکات نه قبلولو په وجه. حضور فرمایي چې زما زړه کې هم دا خیال پیدا شوی و او ستاسو زړه کې به هم پیدا شوي چې دا څنګه کېدی شي. نو داسې ښکاري لکه دا غلط روایت دی د بل چا باره کې وي. نو علامه ابن حجر اسقلاني د دغه واقعې ذکر کړی دی او هغوی هم خپله رای ظاهره کړې ده او لیکلي دي چې که دا واقعه صحیح ثابته شي، یعنې که دا واقع هم داسې شوې ده چې یو صحابي نه د زکات اخیستو او د نه اخیستو که دا صحیح ثابته شي نو زما خیال دا دی چې دا په دغه واقعې کې چې کوم شخصیت دی نو دا حضرت صالبه سره منسوبول به صحیح نه وي، ځکه چې حضرت صالبه د بدر صحابي وو او د بدري صحابیانو باره کې خدای پاک عام د بخشش اعلان فرمایلی دی او هغې کې منافقت او څه قسمه کمزوري نشي کېدی. او دا لیکي علامه حجر اسقلاني چې د ابن قلبي په قول په دغه خبره کې فرق یقیني شي چې کم د بدر صحابي وو هغوی په احد کې شهید شوي وو. او د دې خبرې تایید دې نه هم کېږي چې ابن مردویه د اتیا په سند د ابن عباس په حواله د دغه آیت باره کې په خپل تفسیر کې دا خبره کړې ده چې یو تن چې نامه یې ثعلبه بن ابي حاتب و هغه انصارو کې شامل و، هغه یو مجلس ته راغلو او دا وایي چې خدای پاک موږ له خپل فضل وبخي او بیا هم هغه ټوله اوږده کیسه چې دا ټوله بیان شوې ده چې دا ثعلبه بن ابي حاتب دی
او د بدري صحابیانو باره کې د ټولو دا اتفاق دی چې هغه ثعلبه بن حاتب دی. نو دا روایت د پای ثبوت ورسېده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې کوم خلک بدر او حدیبیه کې شریک وو نو هغې کې به یو مسلمان هم جهنم ته نه ځي. او بل هغه حدیث قدسي دی چې خدای پاک اهل بدر ته فرمایلی وو چې څه چې غواړئ کوئ اوس ما ستاسو مغفرت کړی دی. نو دې لیکي چې چا دا مرتبه وي نو د هغه په زړه کې به خدای پاک نفاق څنګه راولي، یعنې که زړه کې نفاق دی نو دا نشي چې که چا دا مرتبه وي نو خدای پاک به هغه له په زړه کې د نفاق بدل څنګه ورکوي، یعنې که په زړه کې که نفاق دی نو دا کیدی نشي چې په بدل کې ورته جنت ملاو شي. بیا لیکي او چې څه نازل شوی دی چې د هغې متعلق څنګه نازل کیدی شي چې چا په زړه کې نفاق وي نو دا خبره ظاهره شو چې هغه شخصیت بل دی، یعنې حضرت ثعلبه نه و د زکات والا حدیث کې چې کوم شخصیت بیان شوی دی دا بل ثعلبه و چې کوم صحابي وو هغوی شهید شوي وو او چې چا په د زکات والا حدیث کې ذکر دی هغه ثعلبه بن ابي حاتب دی. نو د نامې یو شان دي نو ځکه غلط فهمي شوې ده. او ثعلبه بن حاتب او ثعلبه بن ابي حاتب دو مختلف شخصیتونه دي. نو دا غلط فهمي د بدر صحابي باره کې چې نشي کېدی چې به داسې حرکت کړی وي. خدای پاک د جزا ورکړي علامه ابن حجر اسقلاني نه چې هغوی دا مسله ډېره واضحه بیانه کړه او دا کوم الزام چې لګېدو د بدر په صحابي د هغې تاریخي روایت په وجه د دې بریت ثابت شو. بیا یو صحابي دی سعد بن عثمان بن خالد انصاري د ځینو خیال دی چې دې نامه سعید بن عثمان ده. دی د بدر په غزا کې شامل وو او دوی په هغو خلکو شامل وو چې چا چې په جنگ احد کې چې کوم شاده شوي وو او بیا خدای پاک د دوی د ټولو معافي په قرآن کې د معافی حکم په قرآن کې نازل کړی وو. دوی د حضرت عقبه ورور وو او یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حرا په مقام باندې په بیر ایحا کې تشریف راوړی وو چې هغه ورځو کې د دوی ملکیت وو. نو دوی هلته خپل زوی دوی دا صحابي د دې ملکیت وو، دوی خپل زوی عباده هلته پرېښی وو چې هغې د خلکو له اوبه ورکوي. نو حضرت عباده نبي کریم صلی الله علیه وسلم ونه پېژنده چې کوم خپل کشر زوی وو نو هغه یې دلته پرېښو. نو د سعد چې راغلو نو عباده چې هغې ته حلیه ټوله بیانه کړه نو د سعد ورته وفرمیل چې دا خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې تا ونه پېژنده ورشه هغوی سره ملاو شه، فوراً ورپسې ورشه منډه کړه. هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه لاړو نو هغوی د هغوی په سر باندې لاس راکاږلو دعا یې ورله ورکړه. حضرت سعد بن عثمان د 80 کالو په عمر کې وفات شوی و. بیا یو صحابي حضرت عامر بن امیه دی چې د حضرت هشام بن عامر پلار په بدر کې شامل و او په احد کې شهید شوی دی. د قبیله بنو عدي بن نجار سره دوی تعلق لرلو او د حضرت هشام بن عامر نه روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه چې کله د احد د شهیدانو د ښخولو باره کې سوال وکړی شو نو هغوی فرمایل چې لوی قبر وکنئ او 2 یا 3 کسان یو ځای په قبر کې ورکوز کړي او دا یې فرمایل چې چله چې قرآن زیات ورتلو نو هغه مخکې په قبر کې اچوئ. حضرت هشام بن عامر بیانوي چې زما پلار عامر بن امیه د 2 کسانو نه مخکې په قبر کې اچولی شوی و. د حضرت عامر زوی هشام بن عامر یو ځل حضرت عایشه لاړو نو هغوی ورته وفرمیل چې څه ښه انسان و خو بیا د هغوی نسل مخکې نه و چلېدلی. حضرت عمر بن ابي سرا یو صحابي و او واقعي د هغې نامه معمر بن ابي سرا بیانه کړې ده. قبیله بنو حارث بن فارس سره دوی تعلق لرلو. ابو سعید د دوی قومیت و. په 13 هجري کال کې دوی د مدینې کې د حضرت عثمان په دور کې وفات شوي دي. د دې ورور حضرت وهب بن ابي سرا د حبشې په مهاجرینو کې شامل و. دواړه وروڼه د بدر په غزا کې هم شامل وو. د احد او د خندق غزواتو سره سره په نورو غزواتو کې هم دوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شریک وو. د دوی نسل نو چلېدلی. د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو نو د حضرت کلثوم بن هدم
کور کې دوی سارو. بیا حضرت اسما بن حسین یو صحابي وو چې د بنو عوف قبیلې بنو عوف بن خزرج سره دوی تعلق لرلو. د دوی ورور خبیل بن وبره د خپل نیکه وبره طرف ته منسوبېږي. د دوی ورور دوی په بدر کې شامل شوي وو. ځینو د دوی د بدر کې شمولیت سره اختلاف هم کړی دی، خو بهرحال ځینو لیکلي دی چې دوی شامل شوي وو. حضرت خلیفه بن عدي د دوی په د دې د نامې باره کې هم اختلاف دی. ځینې وی چې خلیفه بن عدي د دې نامه چا لیکلی، چا خلافه لیکلې ده. د بدر او د احد په غزواتو کې دوی دواړو کې دوی شامل وو. خلیفه بن عدي بن عمرو مالک بن عمرو بن مالک بن علي بن بیازه د بدر اصحابو کې شامل وو. د بدر د غزا نه مخکې دوی اسلام قبول کړی وو. د ټولو نه مخکې د بدر په غزا کې چې شریک شوي وو، نو د بدر صحابي کې د سعادت دوی ترلاسه کو. بیا په د احد په غزا کې هم دوی شامل وو. د احد د غزا نه پس د دوی نامه بیا د اخفا په پردې کې د اخفا د پردې شاته شي، نه ظاهرېږي، نور څه معلومات د دې باره کې نشته. او بیا هغه وخت په منظر راځي چې کله د حضرت علي په خلافت کې یو ډېرې اوږدې مودې پورې دې باره کې هېڅ معلومات نه وو. بیا د حضرت علي د دوره خلافت کې چې څومره جنګونه وو، نو هغې کې دوی بیا شریک وو هغوی سره، حضرت علي سره. او د وفات د کال باره کې هم د سیرت په کتابونو کې هېڅ نه میلاوېږي. بیا حضرت معاذ بن معاذ د دې بیرمونه کې دوی شهید شوي وو. د دوی د والد نامه نایس هم بیانېږي. دوی د خزرج قبیلې زرقي سره تعلق لرلو. د ځینو روایتو مطابق دوی د بدر او د احد په غزا کې شریک وو. د بیرمونه په موقع دوی شهید شوي وو. د یو روایت مطابق د بدر په غزا کې دوی ژوبل شوي وو. څه موده پس دغه زخم په وجه بیا دوی وفات شوي وو. دوی سره د دوی ورور عیاض بن معیز هم د بدر کې شریک وو. د حدیبیه په نه پس چې کله عینیه بن حسن د غسفان قبیلې سره د په ځنګل کې چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم کمې اوښې سره دی او په هغې باندې حمله کړې وه، نو چې کوم تن په حفاظت باندې مامور و هغه یې وژلی و، هغه اوښې ځان سره بوتلې وې. او چې کوم تن شهید شوی و د هغې ښځه بوتلې وه. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دغه واقعې نه خبر شو، نو هغوی 8 کسان د دشمن پسې بیا لېږلي وو. نو هغه 8 کسانو کې حضرت معاذ بن معیز هم شامل وو. او په دغه موقع روایت کې دا هم دی چې په دغه 8 کسانو کې حضرت ابو عیاش هم شامل وو. او دوی د حضرت عیاش د لېږلو نه مخکې حضرت عیاش رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې تا خپل اس بل چاله ورکړې، داسې چاله چې کم ښه شهسوار دی. نو ابو عیاش عرض وکړو چې یا رسول الله زه د دوی ټولو نه ټولو کې ښه شهسوار نه یم. وایي زه لا 50 ګزه تللی وم چې هغه اس راووځولم. نو ابو عیاش وایي چې په دې زه ډېر زیات فکرمند شوم، ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې که ته خپل اس بل چاله ورکړې نو ښه به وي. او ما دا وایي چې زه ټولو نه ښه یم. بیا د بنو ضریب خیال دی چې دې نه پس حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عیاش په اس باندې معاذ بن معیز یا عیاض بن معیز سور کړی وو. حضرت سعد بن زید الاشری او صحابي وو. دوی د انصار قبیلې بنو عبدالاشر سره تعلق لرلو. د بدر په غزا کې شامل وو. د ځینو دا خیال دی چې بیت عقبه کې هم شامل وو. او د بدر او د احد او خندق سره په ټولو غزواتو کې دوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شریک وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په لاس د بنو قریظه قیدیان لېږلي وو او هغوی د دې په بدل کې په نجد کې اسونه او وسله په بیه اخیسته وه. دوی د دې په بدل کې په نجد کې اسونه او وسله اخیسته وه. او روایت کې راځي چې سعد بن زید یو نجداني توره رسول کریم صلی الله علیه وسلم له په تحفه کې ورکړې وه. هغوی هغه توره حضرت محمد بن مسلمه له ورکړې وه. او دا یې فرمایلي وو چې په دې به د خدای پاک په لاره کې جهاد کوي، او چې کله خلک یو بل سره اختلاف شروع کړي نو دا په کاڼي باندې ماته کړي او په کور کې به کښېني، یعنې هېڅ قسمه فتنه او فساد کې شامل نه شي. خدای پاک دې وکړي چې په دغو خبرو باندې عمل کوونکي د نن سبا هغه مسلمانان هم شي چې د یو بل مری پرې کوي لګیا دي، چې په دنیا کې امن قایم شي. خدای پاک د دغو صحابیانو درجات هم اوچت کړي او موږ ته هم د نیکۍ کولو او د قربانۍ کولو او د اخلاص او د وفا مطابق د خپل د
ژوند تېرولو توفیق راکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.